جوړ شوی دی او زه دا خبره کوم چې دا الیکشن په هر ځای کې کیږي خو د بدقسمتۍ نه چې کله الیکشن شروع شي نو په ټوله صوبه کې یو شان الیکشن وي بیا په ضلع چارسده کې بل شان الیکشن وي خو چې کله پی کې مخکې به ورته سوي پی کې 19 وه اوس پی کې 57 چې کله پی کې 57 ته راشي نو دلته بیا بل شان الیکشن وي دا به تاسو ټولو ته پته وي د ډېر وخت نه په دې پی کې 57 باندې یو غضب به ورته زه ووایم دا یو الیکټډ ممبران نه دي دا یو عذاب په دې پی کې 57 باندې مقرر شوی دی او که تاسو سوچ وکړئ یو دوه خاندانه دي هغوی دا خبره کوي یو وایي ما پې وینې توی کړي په دې به بل څوک نه ودرېږي او بل وایي زما پې وینه توی شوې په دې به بل څوک نه ودرېږي او په دغې بانو باندې او په دغې شرمولو باندې د موږ او تاسو نه وټلي بله راته یو ملګري خبره کوله وایي ماسخوتن ټیم وایي کور ناست وم حجره کې وایي کسان راله او د ګاډو نه راکوز شو او غلط کړل شو وایي بوزه یې والې وې او بلا ټوپک مارو وایي د 15 شپږو ګاډو نه یې راودانګله او یو راغی چوټ په راکې وایي ما چې دې کې نه نظر کوم ولې وایي څه به کومه داسې حالات جوړ دي چې کوم خوازې ته به هغه ډاکوان راکوزېږي د ګاډو نه په خلکو باندې ټوپک ږدي او ووټ په راکوي او حقیقت کې ډاکوان دي ګورې ورو تاسو خو دا حلقه تباه او برباد شوه آیا تاسو ځان له یو خادم منتخب کوئ او که ځان باندې یو ډاکو منتخب کوئ دا زه په دې باندې زه کوم چې دا خلک په دې خبره پوهېول غواړي تاسو چې د کومو خلکو له ووټ ورکړې او دا څونه موده مو له ورکړه نو تاسو چې د دوی دې حجرو ته بیا ورځئ نو تاسو په کوم انداز کې دوی حجرو ته ورځئ بار کوم خلک ولاړي تاسو آیا خپله خبره بیا په زړه سره کولی شئ هغوی ته که نه شئ کولی زه وایم چې راپاڅو دا د پی کې 57 خلک په دې خبره باندې پوه کړو چې د دې ظالمانو نه ځان خلاص کړو او خلک هم ګورې تنګ شوي دي د دغې دواړو کورونه خلک تنګ شوي دي خو خلک متبادل قیادت ته ګوري اوس زمونږ او ستاسو ورتلو ته ګوري چې مونږ او تاسو هغوی له ورشو او هغوی په دې خبره باندې پوه کړو چې یرونو دا به مونږ کومه پورې دغه خلکو غلامان یو زه تاسو ته قسمي خبره کوم چې د عمرزو دا دوه قسمه خلک د دې پی کې 57 دا دواړه په غلامۍ کې وخت تېروي څوک د یو کور نه ګبراو دي